سره زر چې د 2.5 تولو نه کم وي نو په دې باندې قرباني شته کو نشته. 1 توله چا سره دي، 2 تولې چا سره دي، یا سپین زر د 2.50 تولو نه کم دي نو قرباني په باندې واجب ده که واجب پې نه ده. ګوره په دې مسله ښه ځان پوه کړي، زمونږ اکثر نارینه زنانه دلته ګوره په غټه غلط فهمۍ کې مبتلا دي. هغه دا ده که نه، ګوره چې د چا سره صرف سره زري، نه ورسره نغدي پیسې، نه ورسره تجارت سامان شته، او نه ورسره ضرورت نه زیاتي سامان شته، صرف او صرف سونه ورسره ده. نو ګوره صرف سونه چې بیا د 2.5 تولو نه کمی که نه، نو قرباني په دې نارینه یا زنانه باندې واجب نه ده. صرف سونه که د 2.5 تولو نه کمی 2 تولې وه نو قرباني په واجب نه ده. خو ګوره دلته ځان سره یاد ساته، یو سړي سره 1 توله سونه ده، ګوره چې صرف سونه ده که نه، نو هلته به بیا وزن ته ګورې، 2.5 تولې به برابرېږي نو هله به پې قرباني واجبېږي. او چې د چا سره نغدي یا ورسره ضرورت نه زیاتي ساماني، یا ورسره تجارت ساماني، نو دلته به د سونې وزن ته بیا نه ګوري چې 2.5 تولې ده که نه ده، دلته به قیمت ته خبره اوړي. نو چې قیمت ته خبره واوړي که نه، نغدي که لږ هم د چا سره وي، که لږ هم د چا سره وي، ضرورت نه زیاتي سامان که لږ هم د چا سره وي، د تجارت سامان که لږ هم د چا سره وي، او دا سونه د 2.5 تولو نه کمه ده، 1 ده، 2 ده، 3 دي، نو دلته به بیا وزن ته نه ګوري چې 2.5 تولې ده که نه ده، دلته به بیا قیمت ته اوړي. نو چې قیمت ته اوړي نو نن سبا توله سونه په څو ده؟ توله سونه خو نن سبا ډېره ګرانه ده، نو بیا په قرباني ګوره واجب ده. دا غلط فهمي دي زنانه هم لر کي، او دا غلط فهمي دي نارینه هم لر کي. دا کالی داسې وي بعضې وخت که نه چې د زنانه په استعمال کې وي، خو په مهر کې نه وي، دا د سړي وي، په مهر کې نه وي، نو بیا په زنانه ګوره قرباني واجب نه ده. ټیک شوله که نه؟ بیا په سړي باندې قرباني واجب ده، دا حساب به لګئ. نو هغه که سونه د 2.5 تولو نه کم هم ده، خو چې نغدې ورسره لږې مي، او نن سبا خو چې د زنانو سره 1 توله سونه مي، د پلار د کور یې یا راوړي، یا په مهر کې توله نیمه ورکړي، نو د دې زنانو دا خیال چې دا خو د 2.5 تولو نه کمه ده، ګینې به مونږ قرباني واجب نه ده. نو دا په غلط فهمۍ کې مبتلا دي، ځکه د ضرورت نه زیاتي سامان خو خامخا ورسره وي، یا د هغې خو ډېری لګېدلی، او یا نغدې پیسې خو لږې دي ولې نه خامخا ورسره، یا د تجارت سامان سړی دی هغه سره خامخی. نو په دې باندې بیا قرباني ګورئ که د 2.5 تولو نه کم هم ده، نو قرباني پې سره چې بیا قیمت ته واړه چې 2.50 تولې چاندۍ ته قیمت رسېده که نه بازار کې چې څه ریټ دی، نو ګورئ بیا پې باندې قرباني څه ده، دا پې باندې واجب ده. دا مسله د ځان سره یاد وساتئ. دویمه غلط فهمي زمونږ په دې خلکو کې دا ده چې یاره زنانه اکثر وایي چې دا سونه د استعمال له په دې باندې قرباني نشته. نو ګوره که سونه د استعمال وي، د زیوراتو په شکل وي، بنګړی دی، ګوتمه ده، والی دي، او که نه داسې د ډیل یا د خښتې په شکل کور کې پرته ده سونه، نو ګوره که د استعمال ده او که د استعمال نه ده، په دواړو باندې قرباني څه ده؟ دا واجب ده. چې کله دا نصاب ته رسي نو قرباني پې باندې واجب ده. په دې غلط فهمۍ کې دوی نه پرېوځي چې یاره دا سونه زما په استعمال کې ده، نو په دې خو قرباني نشته، او چې کومه په استعمال کې نه وي نو په هغې به قرباني. لحاظه دا غلط فهمي دې هم لرې کړلی شي. او بله مسله دا ده که نه چې که ښځه مالداره وي که نه، نو په خاوند باندې لازم نه دي چې ښځې له قرباني وکړي. که ښځه مالداره وي نو په ښځه باندې په خپله لازم دي چې دا حصه ونیسي او دا قرباني څه دا وکړي. د ښځې په اجازت باندې که خاوند ورله حصه نیسي او د ښځې دپاره، نو بیا دا قرباني څه ده؟ دا درسته ده. دغه شان زنانه ده چې ذاتي خو ورسره نور څه نشته دی، خو په مهر کې دونه څه رسېدلي دي چې هغه 2.50 تولې سپینو زرو قیمت ته د هغې قیمت رسي، یا سونه ورسره ده کمه ده خو نغدې ورسره دي، کمه ده خو د ضرورت نه زیاتي سامان ورسره دی. ټیک شوله؟ نو ګورئ بیا که قیمت یې دغه 2.50 تولې سپین زر ته رسېدو، نو په دې زنانه باندې بیا قرباني څه ده؟ دا واجب د جیخه. دا یو څو ضروري مسلې وي ما چې دا غلط فهمیانې چې کومې خلکو کې خورې دي چې دا ختم شي. د ملګرو سره یې شیر کوئ. جزاکم الله خیره وصلی الله علی النبی.